بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو کرام یم تاریخي مقام باب خیبر سره موجود یم. تاسو هم په شا باندې کتای شئ پندال مکمل تیار دی، کرسي ایښې شوي دي، سټیج چې کوم دی هغه مکمل جوړ شوی، سجاوټ یې شوی دی. نن به دلته د په دغه مقام باندې د حقیقي مارچ ازادۍ لپاره په شارټ نوټس باندې دلته جلسه ارینج کړی شوې ده. هغه جلسه به کیږي. دغه جلسه کې به د پاکستان تحریک انصاف سینئر قیادت پرویز خټک صاحب، دغه شان شهرام ترکی صاحب، اسد کیسر صاحب هم راځي. دلته چې کوم کارکنان دي د ضلع خیبر هغه بالکل پرجوشه دي او ډیر زیات بېچینۍ سره انتظار کوي د سینئر قیادت او بالخصوص د پاکستان تحریک انصاف چیرمن د خپل مرشد عمران خان صاحب چې دوی ته وي تاسو ما په شا باندې هغه سکرین کتای شئ چې هغه سکرین یې ورته تیار کړی دی او په ذریعه سکرین به هغه دلته چې کوم جلسهګاه یا دلته چې کوم حمایدین دي، دلته چې کوم عوام راټولیږي هغوی ته خطاب کوي. خطاب نچوړ یا څه سبق دا دی چې هغه به دلته کې مارچ ازادي ده هغه اویرنس ورکوي، هغه اهمیت حواله سره ته خبرې کوي او دغه شان دی آینده چې کوم د عمران خان صاحب له عمل دی د حقیقي مارچ ازادي پر کوم لانګ مارچ دی هغه هم دلته دغه کارکنانو ته ظاهروي او تخیب لګه مدابات به دلته پندال مکمل تیار دی، لګه مدابات به دغه پندال مکمل ډکیږي او دلته به عظیم الشان جلسه امکان شته. ځکه چې یو خو وجه هم دغه چې یو خو تاریخي مقام د غزای چې کوم دی دا ډېر زیات تاریخي دی، باب خیبر دی، یو دغه مین شهره ده، ډېر زیات لرو ځایونو نه هم خلک راځي. بل دلته د راش او د ښې جلسې امکان ځکه دی چې دغه جمرود بازار دی او دا ډېر زیات ستر بازار دی، ډېر زیات غټ بازار دی. نوټس باندې چې دلته کومه جلسه کېږي نو ممکنه چې هغه جلسه وي کامیابه وي. جی